بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يصل إلىهم كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. علماء کرام او در عبداللہ درسونه روان دي. تر اوسه پورې موږ مغربي فکر فلسفه مو پیژندل، مبادیات مو پیژندل، دعوه جواب دعوه تنقیحات، دا ټولې خبرې موږ وپیژندلې. پرون زموږ د درس موضوع او عنوان چې هغه د الحاد اقسامو موږ وضاحت کړی چې الحاد یو قدیم الحاد یو جدید الحاد دی. مولوي صاحب چېرته لاړې؟ یخ کښېنه. قدیم الحاد د قدیم زمانې نه را روان دی، الحاد د قدیمې زمانې نه را روان دی، خو زموږ چې کوم خصم دی مد مقابل دی هغه جدید الحاد دی. په جدید الحاد کې بیا مختلف اقسام دي. موږ پرون د الحاد مطلق وضاحت کړو. یو چې قدیم الحاد و هغه سره بس دغه نو څه نظریه به وروسته نه وه، بس انفرادي اشکالات به و، د هغې جوابات به د وخت علما کرام ورکول، هغه اشکالات به ختمېدل. و چې دا جدید الحاد دی نو دوی نه وروسته د ساینس فلسفه ده، مادي وسایل دي، د دې د خورولو دپاره کوشش کوي. نو دا یوه نظریه د حیات ګرځېدلې ده. موږ بله ورځ وضاحت کړی چې په مخ د ځمکه باندې دوه نظریې ډېرې خورېږي او دوه مذاهب چې یو اسلام دی یو د دهریت. باقي چې نور څونه مذاهب دي جدید الحاد په وخت کې هغه په مخ کې هغه څه شوي دي، ناکام شوي دي او صفر شوي دي. موږ د الحاد مطلق وضاحت کړی چې دا په عقلي دلایلو سره دوی د الله د وجود نه انکار کوي. دوی وایي دا څونه مابعد طبیعت څیزونه چې دي لکه جنت دی، جهنم دی، الله تعالی آخرت دی نه انکار کوي. او دوی باقاعده څه کوي؟ د دې نښه څه ده مولوي صاحبانو؟ دوی مناظرې کوي. لکه دا کتاب دی ما سره د ریچارډ ډاکن چې دی په دا نیروبي کې پیدا شوی په 1940 کې 41 کې غالبا. دا عیسائی دی، خو دا بیا د عیسایتوب خو خود ساخته مذهب دی. نو هغې کې بیا دوی سره د خپل د قوانین د فطرت او دغه شانته کې دی چې د ساینس د مشاهداتو ته ګوري او بایبل ته ګوري، نو بایبل د دې نه خلاف دی. لکه بل اوس ما تاسو ته وضاحت کړی ډاکټر مورس بوکایي په نوم باندې دا مشهور شخصیت دی. دا پاسه ګوګل کې سرچ کوي، د یو کتاب هم لیکلی دی قرآن ساینس اور بایبل. هغه لیکلی دی چې د قرآن کریم څونه د ساینس مشاهداتو باره کې کم آیاتونه پکې ذکر دي په اسلام کې، نو هغه څه شی دي د ساینس 100% صحیح دي، د بایبل خلاف دي. نو دا ریچارډ ډاکن د کتاب لیکلی دی، دا د الحاد مطلق خبره روانه ده. مولوي صاحبانو چې ذهن نه مې وته بیا راته یادوئ، دا کتاب لیکلی دی دی گاډ ډیلیجن، یعنی فریب خدایی یا خدا کا دھوکا یا خدا کا فریب. نو دا دومره غټ کتاب د لیکلی دی، ټولې پکې هغه بې ځایه اعتراضات کړي دي په اسلام باندې. نو دا د الحاد مطلق یوه نمونه ده. انشاءالله اوس موږ د دې کتاب هم جواب هم انشاءالله شروع کړی دی. دعا کوئ چې الله رب العزت زر تر زر د خیره برابر کړي. دغه شانته کې دغه ډارون دی، د ډارون د نظریه والا، دا هم د ډارون د نظریې د ارتقا قائل دی، دی تخلیق نه مني. نو دغه د الحاد مطلق والا او نښې نښانې وي. دوی به څه کوي؟ دوی سره مناظرې کوي، خو دوی څه نه څه دغه نه خبر وي، فلسفې نه خبر وي. یو زما او ستا په دې معاشره کې چې دي لکه حارث سلطان دی، داسې نور خلک دي، دوی څه کوي؟ دا دیسي ملحدین دي، څه شی؟ دا نفسیاتي ملحدین دي. دی بس د دنیا دپاره د 200 روپو دپاره څه وکړي؟ الله نه انکار وکړي، جنت نه آخرت نه انکار وکړي، د څه دپاره چې یاره ما ته د دنیا فایده حاصله شي. نو اول قسم موږ ویلی د الحاد مطلق وضاحت هم کړی. دویم قسم چې دي دا ډیزم دي. ډیزم ورته وایي، لا ادریت هم ورته وایي. نو د دې وضاحت به کوو. د لا ادریت فلسفه د قدیم زمانې نه را روانه وه چې د یونان او فلاسفو کې 3 قسمو سوفسطایه به چې ورته ویلې، هغې کې لادریه وه، عندیه وه او عنادیه وه. نو د هغې وضاحت به کوو. په جدید اصطلاح کې دا اصطلاح چې دا د لا ادریت دا حکسلې په نوم باندې دا 1900 حکسلې 1894 کې دا ایجاد کړی و د لا ادریت. د ویلې د مذهب
او دغه جنگ دی د فلسفو جنگ دی بس منګ وایو چې الله شته او که نشته بس منګ پکې یاره منګ ته پته نشته چې الله شته او که نشته دی ځکه چې ما تاسو ته ویلي که نه د نیوټن په وخت کې تر د ډارون د زمانې پورې ساینس دغه د مذهب یو شاخ ګڼل کېده چې کله ډارون د نظریه د ارتقا ورکړه دا بس په منځ کې دیوال لاغې د خوا ارتقا ده د خوا تخلیق دی اوس ساینسدانان د ارتقا نه څه شي متنفر شي چې دا کې دی نه شي یار چې دا دونه ښایسته جسم دا ښایسته ډانچه تاسو ته ما ویلي که نه چې فیکټر هغه چې خپل د لور غوږ ته وکتو هغه ویل دا خود به خوده نشي کېدی دا ډیزایننګ دا خود به خوده څنګه کېدی شي نو اوس ډېر فلاسفه او ډېر ساینسدانان څه کوي د ډارون د نظریې د مولوي صاحبانو هغه روګرداني کوي هغه وایي دا صحیح نه ده نو موږ راځو خپل سبق ده دویم قسم کم چې د لاادرت والا ملحدین د تعارف کوه مولوي صاحب عبارت شروع کړه استدلال ټي ایچ حقصلي په 1854 میں ایجاد کړی د دوی ایجاد کولو مقصد دی هغه کسان چې د مذهب په اړه دوی څه فیصله نه کوي چې الله تعالی شته دی او کنه دوی د وای د مذهب او د حریت جنگ دی دوی نه انکار کوي او نه اقرار کوي مولوي صاحبانو دی وایي دا د مذهب او د حریت جنگ دی بس موږ پکې سيو موږ پکې مینځ ته نه راځو چې هر څه کوي نه الله شته نه وایو چې شته او نه وایو چې نشته لکه څنګه چې په قدیم فلسفو څه ویلي وجود د اشیاو کې هغوی څه کولو چې دا خارج کې شته او که نشته وشته روسته را روان دی نوټ په قدیم فلسفه کې هم د لادري نظریه موجوده وه هغوی به د اشیاو د وجود په باره کې په شک وو چې هغوی ته یې سوپرستایا وایي چې د هغې درې ډلې دي او جدید لادري فلسفه د خالق د وجود په باره کې په شک کې ده نه اقرار کوي او نه انکار کوي سوپرستایا درې ډلې دي مولوي صاحبانو یو چې کوم د لادرت والا د یو قدیم فلسفه و هغوی وجود د اشیاو کې وو چې په دې خارج کې وجود اشیاء موجود دی او کنه دی او دوی د لادرت والا ډیزم والا چې دي دوی وی چې الله شته او کنه شته اولی نادیه فرقه د اشیاء د ثبوت نه د اطلاق انکار کوي او داسې وایي چې په موږ په سترګو باندې وینو یا محسوسو دا ټول اوهام او خیالات دي نفس الامر کې د هیڅ یو شي ثبوت او وجود نشته او نادیه په دې وجه ویلی شي چې دوی د حق نه انکار کوي ځکه چې عناد د معنا د ناحقه جګړه کول مولوي صاحبانو یا به په دې وجه دوی ته عناده ویلی شي چې عناد د عند عن الطریق نه ماخوذ دی په معنا د لارې نه لرې کېدل او دوی هم د لار پرېښودلې ده نو ځکه ورته عنادیه ویلی شي دویمه اندیا دوی اشیاء په باره کې په نفس الامر کې د ثبوت نه انکار کوي دوی د اعتقادي ثبوت قایل دي او داسې وایي چې تمام اشیاء زموږ د خیالات مولوي صاحبانو د عندیه نظریه دا ده چې څه زموږ د ذهن کې راغله چې موږ وایو چې دا جوهر دی دا به جوهري چې دا عرض دی دا به عرضي بس دا زموږ نو دوی هر څه د خپل ذهن مطابق کړو لکه نن سبا وخت کې په د عقل پرستۍ نظریه چې په مسلمانانو کې مرانه ودی د موږ په بل وضاحت کړو اوس به تاسو ته یاد دي دا خبرې اوس د قرآن د اسلام احکامات د خپل عقل په تله تلي نو رښتیا وایه دا زموږ خو معمولی عقل دی په ده کې ډېر شیزونه به زموږ نه عقل نه څه وي ماورا به وي خلاف به نه وي ګوره یاره وایي خلاف عقل دی ګوره یو خبره خلاف عقل نشته څه به وي ماورا عقل او خلاف عقل کې وضاحت درته معلوم دی که نه دی معلوم څه دی څه ناسه به زوړ سبق پکې تکراروئ چې دا ذهن نه وځي مولوي صاحبانو خلاف عقل څه ته وایي ماورا عقل څه ته وایي خلاف عقل دې ته وایي چې د هغه په موجود کېدو باندې موږ سره دلیل عقلي د هغې په خلاف او موږ سره دلیل عقلي موجود وي د خلاف عقل دې ته وایي چې د هغه په ناممکن کېدو باندې چې دلیل عقلي موجود وي د هغه په ناممکن خلاف عقل بیا وایي تاسو چې ذهن کې کینی دا خبره بیا وایي زلزلې ذهن کې نه کینی دا ډېرې اهمې خبرې دي تا نه څوک تپوسو کې ته وایي دا خلاف عقل دی او ماورا عقل دی ته به ورته وایي خلاف عقل څه ته وایي ماورا عقل څه ته وایي خلاف عقل دې ته وایي چې د هغه شیز په ناممکن کېدو باندې ما سره دلیل عقلي موجود دی لکه شپه ورځ ده اوس ورځ ده که شپه ده یا به ورځ یا به شپه وي اوس دلته موږ سره د باطلوالي څه شی دی دلیل عقلي موجود دی چې یا ورځ ده یا شپه اوس یو سړی راځي چې دا شپه هم د ورځ هم ده موږ یې ورسره منو نه دا ورځ ده شپه د سره نه ده دا عادت دا پنځه دی که څلور دی اوس د ده په باطلوالي چې څوک وایي دا پنځم دی او څلورم دی د ده په باطلوالي موږ سره دلیل عقلي موجود دی دا به یا څلور یا به پنځه دواړه نشي جمع کېدی دې ته خلاف عقل وایي ماورای عقل څه ته وایي عقل نه ماورا خبرې دي ماورای عقل زمونږ عقل کې ولې نه راځي دا موږ ویلي دي دا خبره صحیح ده د نظیر یې موږ نه دی لیدلی مولوي صاحبانو د عقل په تجربه کې موږ نه دی راوستی ماورای عقل ځکه دي
لکه جنت اوس زما ستا په ذهن کې ماورای عقل خبرې دي ما ستا په تجربه کې نه ما ته لیدلی نه دی خو چې کله بیا موږ جنت ته لاړ شو وینو دا نعمتونه موږ بیا خرو استعمالو بیا به خلاف عقل بیا به ماورای عقل شي موږ دپاره نه بیا خو موږ ولیدله که نه بعضې څیزونه د یو انسان دپاره خو ماورای عقل وي خو د بل دپاره څه وي لکه نبي علیه السلام دپاره خو د جنت او جهنم ماورای عقل وسو هغه په خپلو سترګو لیدلی تللی معراج ته تللی جنت هم لیدلی جهنم هم لیدلی د الله سره ملاقات هم کړی ماورای عقل ما او تا دپاره دي ما او تا دپاره ولې ماورای عقل دي شابه سي موږ تجربه د عقل په تجربه کې نه دی راغلی نظیر هم نه دی لیدلی چې کله هم نظیر ولیدلو بیا خبره ختمه شوه موسی علیه السلام د امسانه به څه جوړېدو اجدها به جوړېدله دا زما استاد دپاره ماورای عقل ده خو لیکن هغه وخت کې چې کومو خلکو فرعون ولیدل هغې دپاره وه هغه چې لړه کړله څه شی شوه فرعون هغه علما کرام وایي که نه هغه مرکز کې به اکثر موږ به چې شب اتوار ته تلو نو هغه ویل چېره ننل مې اودس ماتې کړی تقریبا خېټه خرابه شوې ده فرعون نو هغه دپاره ماورای عقل نه ما ته دپاره ماورای عقل ده ماورای عقل وایي دې ته چې زموږ په تجربه کې صحیح د عقل په تجربه کې هم نه راوستي مولوي صاحبانو خبرې ماورای عقل خلاف عقل ماورای عادت دا مو پېژندل که نه وروسته او لږ لږ دا درس ګورئ نو چې ذهن کې م کښېني مخکې ځه چې کوم څیز څنګه ګڼو هغه شان به وي تر دې پورې که موږ د کوم څیز دا څه وایي نو اندیا وایي چې کوم شیز موږ جوهر ګڼو به جوهر وي کوم چې موږ عرض ګڼو د کوم څیز په باره کې د جوهر کېدو عقیده وساتو هغه به جوهر وي او که د عرض کېدو عقیده وساتو هغه به عرض وي او که د قدیم کېدو عقیده وساتو هغه به قدیم که د حادث کېدو عقیده وساتو دا د خپل عقل مطابق فیصلې کوي دریم نمبر لادریا والا دریم لادریا دا فرقه دا شاو د ثبوت او عدمي ثبوت کې د علم یا علم یقین نه انکار کوي او په دواړو کې د شک اظهار کوي نو که دوی ته سوال وکړي چې آیا اشیا ثابت دي نو دوی وایي لا ادري ما ته علم نشته او که ته ورته سوال وکړي یا آیا اشیا ثابت دي نو بیا ثابت نه دي دوی بیا هم وایي یاره بس دا دی به خپل څه کوي منصبانو د شک اظهار به کوي بلکې دوی په خپله په خپل ځان کې هم په شک کې دي چې کیدای شي چې زه څه شی یم چې زه نه یم مصیبانو ابه موږ له مصیبل چې دا اور کې ودروي چې به پته ولګي چې دا شته او که نشته که چغې والي چې سوځېدلو نو بیا دا شته دی او که چغې نه والي نه سوځېدل نو بیا دا نشته دی که ته دوی نه تپوس وکړي چې آیا تاسو ته د اشیاو د ثبوت علم نشته نو لادري وایي مطلب دا چې ما ته د دې خبرې علم هم نشته چې زه نه پوهېږم دوی ته د لادري په دې وجه ویلی شي چې دوی لادري ته منسوب دي او دوی داسې فرقه ده چې په هېڅ څیز د پوهېدو اعتراف نه کوي وضاحت ملحدین هغه د لادریت والا دي د ملحدینو لادریت نه مراد هغه ملحدین دي کوم چې د طلا او د مذهب په باره کې تذبذب ښکار شوي دي په شک کې دي دوی وایي نه موږ د یقین سره خدای جل جلاله اقرار کولی شو نو یقین سره مولوي صاحبانو دی څه وایي نه موږ په یقین سره خو د خدای اقرار کولی شو نه په یقین سره څه کولی شو انکار کولی شو د دوی نه چې تپوس وکړي چې خدای جل جلاله شته دوی جواب کې وایي موږ ته معلومات نشته چې الله شته او که نشته دا ملحدین اول ملحدین څنګه دا به سوال څه شی دي د هغې څه خصوصیت و هغوی مناظرې کوي چې ډاکنه او ډارون دا به پکې کړي د دې عمومي طور باندې دا څه وي د لادریت والا غیر جانبداره وي د دا خصوصیت به ګوره بیا په دې به ټولې نمبر یو بیا به پرچه به 0 نمبر در کوم دا د مذهب او د الحاد جنگ دی د لادریت والا څه وایي الحاد او د مذهب جنگ دی وی را سره مونږ د دین لرېوالی اختیاروو د دوی دا نښه او نشانه د مولوي صاحبانو دوی د الحاد دعوت نه ورکوي لیکن د مذهب په باره کې شکي خبرې کوي څه کوي د مذهب په باره کې چې کله د دوی د سوال جواب صحیح نه دی وایي د دې دا سوال جواب صحیح نه دی او دا صحیح نه دی او دغه او هغه دغه وضاحت کوي صرف د عوامو په ذهن کې څه کوي شک اچوي اوله په خپله په شک کې اخته وي او عقل پسې روان شي او بیا د نورو مولوي صاحبانو ذهنونه خرابوي دریم نمبر الحاد د ډیزم والا دی دوی نیم ملحدین دي دوی اقرار کوي چې د کائنات الله تعالی پیدا کړی دی خو اوس په خپله چلیږي اوس هیڅ نه کوي مولوي صاحبانو د ډیزم نه مراد هغه نیم ملحدین دي چې دوی اقرار کوي چې دا ټول الله پیدا کړی موږ د ډیزم نظریه ویلې ده موږ د اسلام او تقابل او د ډیزم تقابل هم ویلې ده مولوي صاحبانو ښه وضاحت ډیزم نه مراد نیم ملحدین دي دوی عقیده دا اقرار کوي چې دا ټول کائنات الله تعالی پیدا کړی دی لیکن دوی خدای جل جلاله خالق منلو نه وروسته معطل مني نعوذ بالله دوی وایي دا هر څه اوس څه کېږي قوانین د فطرت سره چلیږي قوانین د فطرت څو دي بار بار زه وایم یار څلور دي که نه وی وایي زمان دی مکان دی ماده ده او توانایي ده که نه دا وی وایي که نه یار را سره چې دا ستاسو ذهن کې کېږي الحاد رد کوئ مړو تاسو ته قوانین د فطرت درته نه معلوم د کشش شکل نه خبر ناستئ د رفتارونو د سیارو نه خبر ناستئ ته د الحاد رد په څه شي کې د الحاد رد نه خبرې که نه څه ناستې د ساینس د فارمولونو او دا غټې غټې خبرې خو موږ بار بار ویو نو چې ستا په ذهن کې وي نو ته بیا هغوی سره خبره کولی شو چې دا خبرې دې نه یادي بیا خو ته نه شي کولی رد
دوی وایي خدای جل جلاله دا کائنات پرېښودلو، دوی وایي دا کائنات په خپله چلېږي، که چاته مرګ راځي د هغه اسبابو د پیدا کېدو د وجې نه ورته راځي، یا بیماري راځي د دې خپل اسباب دي. مولوي صاحبانو والټیر څه وایي؟ والټیر وایي خدای جل جلاله د دنیا پیدا کړې دا لکه د غړي ساز مثال دی چې ګړي ساز جوړه کړې او بیا هغه په دا باندې مګر دوی دا دلیل او استدلال دواړه د غلط دي. مولوي صاحبانو غړي همیشه سوي خرابېږي او دا احتیاج لري چاته غړي ساز ته. د هغې ګړی ساز سره د جوړونکي هېڅ تعلق نه وي. د دې نه وروستو ډیوډ هوم وایي مولوي صاحب. ډیوډ هوم څه وایي؟ نعوذ بالله بې جانه دی او بېکاره دی. وایي غړۍ ولیدلې څنګه جوړېږي لیکن هلته یو دنیا هم درېدلې. مولوي صاحبانو ډیوډ هوم رد کوي په چا باندې؟ په دې والټیر باندې. د والټیر په دې دلیل باندې صحیح ده خبره دی. هغه وایي چې بی د سره خدای نشته نعوذ بالله. غړۍ خو موږ ولیدله غړۍ ساز جوړه کړې نو دنیا خو موږ نه ده لیدلې. نو دا چې پکې اوسېږي دا دنیا نه ده. ته چې په دې کائنات کې اوسېږي او دا دونه توازن موجود دی ته مخکې ځه که نه. دا بګ بینګ چا وکړو؟ خود به خوده بګ بینګ کې دی شي ماده دې پیدا شي څه دې ماده دې پیدا شي او بیا دې کې دې یو داسې خصوصیات پیدا شي. ماده کې څه شی دي مولوي صاحبانو؟ ماده کې تحرک دی، ماده محرکه ده، ماده غیر مادي ده. په دې باندې بار بار موږ دا درسونه کوو، بار بار ستاسو ذهن ته راځي چې ماده خود به خوده اسم نشي کېدلی. ماده پیدا شوه، زه د ماده پیدا شو، بیا دا کائنات خور شو، بیا د مادې خورېدل په اولني سیکنډ کې دونه شوي دي چې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو دې وخت کې د مادې د خورېدو رفتار د رڼا نه تیز و. دا خو ستاسو هم نظریه ده چې د رڼا رفتار څومره دی؟ 1,86,000 میل فی سیکنډ او 3 لکه کیلومتره جوړېږي. نو د دې نه دا د مادې رفتار تیز خور شو په کائنات کې. نو دا څنګه خود به خود وشو؟ نو د ډیوډ هوم نظریه هم غلطه ده او د والټیر نظریه هم غلطه ده. د مذهب عقیده ده چې هر څه الله تعالی چلوي او ټول نظام د الله تعالی په لاس کې دی. دوی د مادي عقیدې خلاف چلیږي. دوی د وایي خدای جل جلاله معطل. نعوذ بالله من ذلک. موږ سره دلیل دی ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. دغه شانته کې نور ګڼ آیاتونه موږ سره پدې دي. الله رب العزت وایي ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. آیا د رحمان کائنات کې تاسو څه نقص ښکاري؟ تاسو سوچ وکئ چې کله نه دا کائنات جوړ شوی دی په سیکنډ فرق په دې کې نشي راتلی. سیکنډ مخکې کېدی وروسته کېدی نه شي. که چېرې په دې کې فرق راشي ټول نظام به ګډوډ شي. څه به شي؟ ټول نظام به ګډوډ شي. دا سپوږمۍ که چېرې موږ نه لږه موږ سره رانږدې وې دا اوس موږ نه 3,86,000 کیلومتر ده. دا که چېرې 3 لاک وې نو څه به وې؟ دلته به هر وخت به بارانونه به وې، هر وخت به په موږ باندې بارانونه وې، هېڅ نظام به نه جوړوي. که دا موږ نه لږه لرې وې نو بیا به ګرمي ډېره وې. دغه شانته کې دا د نور په باره کې دا چې کم یو ګوره مارته ویل که نه چې دا 322 پیمانې په کارېږي د څه دپاره؟ په یو کوره کې د ژوند دپاره. دا 322 پیمانې دلته چا پیدا کړي؟ دا نیوټن پیدا کړي دي، که دا د ډیوډ هوم پیدا کړي، که دا والټیر پیدا کړي. دا په دې یو کوره کې نشته، په مریخ کې نشته، په سپوږمۍ کې نشته، زهره کې نشته. دا چې څونه 9 سیارې زموږ د نظام شمسي دي په دې کې نشته او صرف په دې یو کې ولې موجود دي؟ خدا پیدا کړي، الله پیدا کړي. او موږ د ډاکټر ایل سیلور دغه پیش کړی مقدمه مولوي صاحبانو. مقدمه کې موږ د ډاکټر ایل سیلور د کتاب نه حواله پیش کړو چې دا انسان د دې کورې اصلي باشنده نه دی، دلته قید دی. 3 طرفه اوبه دي. د دنیا مثال د جیل خانې دی. 3 طرفه تانه اوبه دي، منځ کې دا ټاپو دی کې ته اوسېږي. په انسانانو باندې دایمي بیماریانې پکې وي، په نورو حیواناتو کې دایمي بیماریانې نشته. موسمي بیماریانې په حیواناتو دونه نه راځي څونه چې په انسانانو راځي. انسان چې څنګه هلته پر آرایش VIP ژوند تېرو، دلته هغه شان کوشش کوي. دا انسان خوراک د ډېر زیات په دې کائنات کې ډېر زیات تکلیف برداشت کوي د نورو حیواناتو د نورو مخلوقاتو په نیواز. لس 15 وجه موږ ذکر کړی مولوي صاحبانو چې دا انسان د دې کائنات اصلي باشنده نه دی. نو د ډیوډ هوم دا نظریه چې خدای نشته نعوذ بالله او د والټیر دا دواړه بدل دي. دوی وایي د هر څه د فطري قانون سره چلیږي چې دا د چا په کنټرول کې هم نه دي. دا فطري قانون هم د خالق په کنټرول کې نه دی. دا هم ملحدین دي چې کله دی الله تعالی خالق تسلیم کړو بیا یې معطل ګڼي. نو دا خو د نه منو په شان دي. موږ ورته چې ته الله تسلیمیم چې خدای شته او بیا وایي چې دا خو نه دی. نو دا خو نه کېږي. بیا دا عموما هغه خلک دي چې ساينس دومره یاد کړي او مطالعه وکړي چې د ساينس قوانین د دوی په ذهن کې کینی. یا بل چې دلته ودرېږه لږ ګوره دا کم خلک دي؟ دا خلک دي چې د ساينس قوانین په مذهب باندې دا کوي فټ کوي. ما درته ویلو که نه د هر یو شي د تللو خپله اله ده که نه. سره زر چې تلی د هغې دپاره خپله تله ده، اوسپنه چې تلی هغې دپاره خپله تله ده. اوس که چېرته د اوسپنې په تله کې ته سره زر کښېنې دا به تا ته وزن درکړي؟ هېڅکله یې نشي درکولی. هغه 12 ګرامه توله ده. نو دا 12 ګرامه د اوسپنې په تله کې ښکاري هم نه 12 ګرامه. دغه شانته کې راشه میډیکل ته راشه
په د بلډ پریشر په دغه باندې په ماشین باندې ته دغه معلومه شي ترمامیټر باندې څه معلومیږي ته به معلومیږي اوس په ته بلډ پریشر چیک کولی شي دا خو دواړه دا د ساینس دا خو ټیک د ساینس ایجاد کړی دی یا ته پر مثال د زړه د هارت ډاکټر چې کوم دی د سره چې کوم آله دی په ته الټراساونډ کولی شي هغه باندې خو ته د زړه دغه کولی شي نو مذهب ته څنګه اوس په ساینس ثابت دی موږ په دې باندې ګوره وضاحتونه بار بار کړي دي مذهب څه شی دی دا غیر مادي څیز دی ساینس د څه نه بحث کوي مادي نه بحث کوي په ساینس په ته ساینس د ساینس دا ولې د نفسیاتي بیماران شي څنګه دی وایي د یو شیز به ته تجربه کې په مشاهده کې به راولي یو ځل د تجربه وکړه دوه ځل درې ځل چې وکړو دا 50% صحیح شو څو 50% دی اوس پارسه تجربه کوي نو دا تجربې خبره لاړه مذهب باندې هم راوسته وایي خدای نشته دی ماته وښیوه زه نشم مخصوصولی نو موږ ډېر شروع ته نشي مخصوصولی جنت نشته دی یاره وایي نه لکه دلته دا امتحانګاه ده کامله امتحانګاه دلته موجوده ده که کامله ولې هر چاته اختیار دی ظالم ته هم اختیار دی او مظلوم سره هم څه شی دی د مظلوم تپوس به بیا کېږي که چېرته دا امتحانګاه نه وی بیا به دا ظلم وي ولې به ظلم وي د فرعون دا اوس چې څومره فرعونانیان دي دا مرداران یهودیان چې اوس په مسلمانانو په فلسطین باندې دوی املاور دي اوبیم پې بندي کړي دي ورسې پې بندي کړي دي هغه ځان له موضوع ده چې موږ مسلمانان څومره بې حسه شوي یو خو لیکن مولوي صاحبانو که چېرته دا د ورځ د قیامت نه وی نو دا د دې فلسطین د مسلمانانو سره به غټ ظلم وي نن دا خو قیامت د ورځ الله رب العزت ګرځوي نو د ساینس دا قوانین دوی څه کوي مطالعه کوي بیا پارسه تجربه کوي موږ دا به وضاحت کړی چې مذهب پس عقل سره ثابتول څه شی دي خلاف عقل خبره ده مولوي صاحبانو نو دوی دا څه کوي دوی په ذهن کې دا کینی دا قوانین د ساینس د تجربې کوي بیا دوی ته دا مشکل شي چې د ساینس د قوانین نه موچت څه شته دلته بیا دوی بس په شک کې شي بیا د خدای نه انکار وکړي چې ساینس دومره یاد کړي او مطالعه وکړي چې د ساینس قوانین دوی په ذهن کې کیني او بیا په هر شي کې د ساینس تجربې کوي یا بیا دوی ته دا مشکل شي چې د دې ساینس د قوانینو نه اوچت هم څوک شته چې دا هر څه چلوي ساینس خو د علم یو شاخ دی د دې په وجه انکار کوي مولوي صاحبانو ساینس د علم یو شاخ دی مکمل علم خو نه دی که نه دا خو یو شاخ دی چې تا ته څه کوي تجربات کوي اکثر ساینس د خلک ساینس د خلک وي مولوي صاحبانو کوي دوی د خپلې ساینس ساینسي تجربې په بنیاد انکار کوي چې الله تعالی خو د دنیا پیدا کړه او اوس په خپله لکه مولوي صاحبانو لکه دا چې ډاکن دا په خپله باندې وایي دا ټیک ده دا به نه مچ وایي دا کائنات خود به خود نشي پیدا کېدی دا په خپله باندې دا د ډیزم والا دی اوس دوی بدلیږي را بدلیږي لکه سټیفن هاکینګ هم داسې و هغه چې کله هغه غټ دهري و او الله رب په یو کلنۍ کې خدای پاک د څه کو افاجې کو هر څه نه خدای پاک محروم کو دلته ورته علي لګولې دی بیا فضا ته هم بوتو بره دا واحد معذوره سړی چې فضا ته بره لاړو لکه ته خدای نه ته څنګه انکار کې خو دا چې کله د درې کتابونه دي که څلور ما سره دي کائنات کې ساخت وقت مختصر تاریخ دغه شانته کې د دوه کتابونه نورم ما سره دي دا په خپله وایي چې کله قوانین د فطرتو کې راګیر شي که نه دا دهریان وایي پهلتے ہوئے کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے دا دونه خورېدونکې دنیا به خدای نه بغیر څنګه پیدا شي داسې چې ډاکن هم وایي یاره دا کیدی نه شي چې دا هلیکاپټر وینم او په خود دې پیدا وایي کیدی شي دا بله سیارې خدای نه انکار کوي وایي کیدی شي بله سیاره کې یو مخلوق وي هغه دا پیدا کړی موږ نه ډېر طاقتور نو موږ وایو چې هغه بل مخلوق بیا چا پیدا کړی دا پیدا کوونکی څوک دی دا توازن ورکوونکی څوک دی خالق موجود دی چا کامل دی مولوي صاحبانو پوه شوئ نو دا هغه د څه شی دی د ډیزم والا وضاحت وشو نو موږ درې دغه ویلې پرون موږ څه ویلو الحاد مطلق دویم نمبر لادریت والا دریم نمبر د ډیزم والا مولوي صاحبانو څلورم قسم به سبا وایو الحاد نفسیاتي او الحاد علمي د الحاد علمي خو همدغه الحاد مطلق راځي ځه خو به انشاءالله بیا سبا وضاحت کوو د خیره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین